و رسول الله مبارک فرمایي چې زما امت به د قیامت پر ورځ راوبللی شي نو زما امت به د قیامت پر ورځ غرا محجلین راځي دا به داسې راځي دا به پړقېږي غرا محجلین څه ته ویلی کېږي د اسونو په تندي باندې چې کوم سپین ټاکې لګېدلی وي کوم اس چې دا نور ټول جسم دا بل شانتي وي او د هغې خپې دا سپینې وي یعنې جسم یې تور لاندې خپې دا یې سپینې وي دا تندی یې سپین وي دې ته غرا محجلین ویلی کېږي وایي دا به د قیامت په ورځ داسې راځي د دوی دا لاسونه د دوی دا مخونه دا خپې به پړقېږي دا به داسې ولي کېږي پیغمبر صلات وسلام وفرمایل دا د اوداسه د وجې نه الله جل جلاله به په دوی باندې دا روحانیت پیغمبر علیه صلات وسلام په یو مقبره تیر شو الله پیغمبر مقبرې والو ته سلام وکړي السلام علیکم یا اهل القبور و انا بكم لاحقون پیغمبر صلوات و سلام په تاسو دې سلام وی مونږ هم در روان یو بیا الله پیغمبر او فرمایل ودیتو زدا غواړم چې زدا خپل ورونو سره ملاقات وکم زدا غواړم ان رسول الله مبارک وی چې زوم در روان یم ځکه زما خواهش ته د جزاء اخرت ته درشم او په اخرت کې د خپل ورونو سره ملاقات وکم صحابه ورته د الله پیغمبره مونږ ستارونه نه یو په اخرت کې ستارونه څوک دي چې تاسو سره ملاقات کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی تاسو زما صحابه یې زما رونه به تاسو نه پس راځي دا به تاسو نه وروسته په دنیا پیدا کیږي دا اوس نشته دی زما به د دوی سره ملاقات په دنیا نه کیږي قیامت کې به کیږي صحابه ته تپوس کې د الله پیغمبره فکیف تعرف ته په قیامت کې دوی څنګه پیژنې چې دا زما رونه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال ورکوي که د یو کس اس وي او هغه اس په تندي باندې سپین وي او نور جسم یې تور وي او د هغه اس خپې لاندې سپین وي او نور جسم یې تور وي او د په تکو تورو اسونو کې وي ولې دا مالک به خپل د اس ونه پیژني چې دا زما اس ته ځکه خپې هم سپینې دي او په تندي سپین ټاکی دی وی ولې نه یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی دا زما رونه به د قیامت پر ورځ راځي د دوی دا مخونه به پړقېږي د دوی دا لاسونه به پړقېږي د دوی د خپې د اوداسه د وجې نه وی زه به دوی پیژنم او یوازې پیژنم نه د الله پیغمبر وی زه به مخکې لاړ شم په حوض کوثر به ولاړ یم زه به دوی ته انتظار کوم چې دوی راشي او زه په حوض کوثر د دوی اکرام وکم عزت وکم څونه لویه خبره ده زه به ورته په حوض کوثر ولاړ یم چې زه د دوی عزت وکم د دوی اکرام وکم